کتابونه یای چې دا شپه په کوم وخت کم نه د دې شپې یقیني وخت کوم یو ده. حضرت امام شافعي رحمت الله تعالی علیه، امام محمد رحمت الله تعالی علیه، حسن بن زیاد رحمت الله تعالی علیه د دغو درو سره اتفاق په دې باندې ده چې لیلة القدر شپه هغه د 25 شپه ده، یعنی د 25 شپه چې کومه ده هغه شپه د چا د لیلة القدر ده. جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه هغه یې د لیلة القدر د شپې علامه ده که چیرې د تاک شپه او د جمعې شپه سره برابره شوله دا هغه بس خوشخبري ده د امت دپاره چې دا شپه چې کومه ده هغه د چا د لیلة القدر ده. لیکن ټول جمهور علما د هغو اتفاق په دې باندې ده چې ډېر امکان چې لري هغه د 20 شپه ده چې د 20 په شپه باندې الله رب العزت دغه شپه د لیلة القدر دپاره ده. نو اصل کې د موږ علما هغه ډېره ترجیح هغه جمهور علماو ته ورکوي، ځکه جمهور علماو کې په هغو کې اتفاق د ټولو ائمو د چا د بلخ او د ټول د سمرقند د هغو ټولو سره اتفاق ده هغه یې چې د لیلة القدر شپه چې کومه ده په رمضان مبارک کې په آخري عشره کې د 20 شپه ده، دا د لیلة القدر شپه ده. نو ګورئ مؤمنانو مسلمانانو هغه 25 او 23 او 20 خو د موږ له تاسې له لاسه جخه ووت، لیکن د 20 شپه هغه را روانه ده. باید دغه شپې ته موږ او تاسې ټول هر سړی چې کوم د خپل ځان ورته چمتو کړو. دغه شپه کې دا ضروري نه ده، بعضې انسانان دا یایي سړی به د لیلة القدر شپه چې کومه ده هغه ویښه تېروي، لکه د موږ او تاسې د خلکو عادت هم پخوا باندې دا و 15 کسان به سره یو ځای شول، مقصد به یې دا و چې دا شپه په ویښه باندې تېره شي. مقصد د شپې په ویښه باندې تېرېدل نه دي چې سړی به شپه په ویښه باندې تېره کړي بس دغه لیلة القدر چې وګاټو، نه مقصد چې کوم ده په دغه شپه کې د الله رب العزت عبادت کېدل دي. په 10 بجې باندې تراویح وکولې له هغه څخه وروسته 2 غنټې د الله رب العزت ذکر اذکار وکوه، که هغه نه وي خیر د مجلس وکول هغه څخه بعد ویده سه، خو لیکن په 2 بجې باندې راپورته سه تلاوت د قرآن عظیم شان وکوه، صلات تهجد وکوه، صلات توبه وکوه، نور ذکر تسبیحات د الله تعالی وایي، بس دغه دم لیلة القدر چې ویل کېږي. د اول د شپې کې د الله عبادت وکوه، صلات تسبیح وکوه، بس دغه هم لیلة القدر ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه وته ادنا لیلة القدر در وښیمه؟ صحابه وته یا رسول الله ولې نه، بالکل یې راوښیه. ادنا لیلة القدر څه شی ده؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي کم انسان چې د لیلة القدر په شپه باندې د ماخستن لمونځ په جمع باندې وکوي له هغه څخه بعد یې هېڅ ذکر اذکار د الله نه وکاو، بس ولاړی کور ته ویده سهار بیا جمع ته رالی، دغه هم لیلة القدر پیدا کړو، یعنی هغه ادنا فضیلت د لیلة القدر دغه سړي هم پیدا کړی ده. ولې په حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم انسان چې د ماخستن لمونځ په جمع باندې وکوي، په جماعت باندې یې وکوي، الله رب العزت دغه انسان ته د نیمه شپې د عبادت ثواب ورکوي. او که کم انسان بیا د سهار لمونځ هم په جمع ورسره وکوي، الله رب العزت دغه انسان ته د ټولې شپې د عبادت ثواب ورکوي. نو ځکه پیغمبر اسلام ورته یایي چې دغه هغه ادنا د لیلة القدر دا ده چې دغه 2 لمونځونه انسان با جماعت ادا کړي. ومن زاده فزاده، پیغمبر اسلام ورته یایي که چیرې چا زیاتوب وکاو د دغو 2 لمونځو څخه ما سوا نور عبادت دی الله تعالی یې وکاو، تهجد او تلاوت تسبیحات دا یې وکړل، فزاده پیغمبر اسلام ورته یایي الله به د په نیکویو کې هم نور زیادت پیدا کړي، الله به تا په اجر دی تا په ثواب کې الله نور زیادت در پیدا کړي. نو دا